بسم الله الرحمن الرحيم. تختي نمبر 9 حروف مدة. نن ان شاء الله په دې تخته کې د حروف مدة او تعریف او حروف مدة وسته او د حروف مدة او حکم څه دی او تفصیل سره وایو. حروف مدة درې دي: واو دی، الف دی او یا ده. چې کله و ساکن نه مخکې پیش راشي واو مدة ورته ویلی شي. الف نه مخکې زبر راشي الف مدة ورته ویلی شي. او یا ساکن نه مخکې زیر راشي یا مدة ورته وایي. دا پکې شرط دی ښه. واو نه مخکې پیش وي، لکه ګورې دا واو دی مخکې ترنه پیش دی، دا واو مدة دی. الف نه مخکې زبر وي، دا الف نه مخکې ته زبر دی، دا الف مدة دی. یا نه مخکې زیر وي، دا یا نه مخکې ته زیر، دا یا مدة شوه. نو چې واو نه مخکې پیش وي، الف نه مخکې زبر وي، یا نه مخکې زیر وي، بیا ورته ویلی شي حروف مدة. حروف مدة د دې حکم څه دی؟ حروف مدة کم از کم د یو الف مقدار اوږدول ضروري دي او دې ته مد اصلي ویلی شي. حروف مدة موږ کم از کم د یو الف مقدار اوږدو، که چېرې اوږد نه کړی شي بیا حروف مدة غلطیږي، حروف مدة بیا حروف مدة نه پاتې کېږي. ان بیا زبر زیر پیش جوړیږي. الف واو او یا بالکل ختمیږي، دې وجې نه موږ به دغه اوږدو، دغه واو الف او یا وویلی شي. دې اوږدولو ته ویلی شي مد اصلي ښه. حروف مدة د یو الف مقدار اوږدولو ته مد اصلي وایي. دا خبر مزمونږ یادوي. د نورو تختو په شانتې دلته کې هم چې کوم نشین رنګ ټکي دي هغه موږ غټ وایو په ډکه خوله باندې. با الف زبر با. وګورئ دلته کې موږ الف وایو ښه، خو دلته چې کوم الف لیکلی شوی دا به نشي ویلی. واو سره چې کوم الف دی هغه به نه وایو، او دلته چې زبر سره کوم الف دی هغه به وایو ښه. با الف زبر با. وګورئ با اوږد شو، با. اوس که څوک داسې وایي با الف زبر با، با غلط دی ښه. با خوله به کولو شي. با با واو پیش بو. با یا زیر بی. با بو بی. که چېرې استاد وي ماشوم ته سبق ښیي نو پکار چې هغه د ماشوم خولې ته وګوري چې دی د دې الف مدې د وینا په وخت کې خوله کولاوي که نه، نو خوله به کولاوي با. که خوله کولاو نه کړه غلط به وي. او دا د موږ ګوري چې د ماشوم چې دی د واو مدې د وینا په وخت کې خوله غونډوي که نه. با واو پیش بو بو. خوله غونډ نه شي او اوږد شي، هله به دا صحیح وي. او دارنګې د یا د وینا په وخت کې به ورته ګوري چې دی د وینا په وخت کې شونډې په ځا باندې زور کوي که نه. بی بی. با بو بی. سا الف زبر سا. سا واو پیش سو. سا یا زیر سی. سا سو سی. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. جا جو جی. حا الف زبر حا. حا واو پیش حو. حا یا زیر حی. حا حو حی. دلته اوس وګورئ دا ښه لیکلی شوي ده، دا موږ په ډکه خوله باندې وایو. او دې سره کوم الف چې دی دا هم د ښا د وجې نه موږ به پور وایو ښه. هر کله چې دې ښا سره یا هغه حروف چې کوم مستغلیه دي مخکې به انشاءالله تفصیل سره بحث راشي. چې کله ورپې مستغلیو نه وروستو الف راشي بیا هغه الف موږ په ډکه خوله وایو ښه، پورې وایو. موږ به داسې وایو خا الف زبر خا. وګورئ خا هغه الف د دې ښا د وجې نه پور وویلی شو. خا. خا واو پیش خو. خو
خا یا زیر خی خا خو خی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر زی ذا ذو زی. دا شنداره به هم پور وایو په ډک خوله باندې او د الف سره پور وایو. را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری. اوری داره باریک وایو ښه را لاندې کله زیر راشي بیا باریک ویلی شي دا باریک وایو. را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی. سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی. صاد الف زبر صا صاد په ډکه خولو صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی. الف هم د صاد د وجنا پور ویلی شي په ډکه خوله باندې. طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا. اوری الف د طا د وجنا پور ویلی شو طا طو طی. ظا الف زبر ظا دا شانتی د ظا د وجنا هم الف پور ویلی شي ښه ظا الف زبر ظا ظا واو پیش ظو ظا یا زیر ظی ظا ظو ظی. فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. قاف الف زبر قا وګورئ د قاف د وجې نه الف پور ویلی شو قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی. نو دا وه د حروف مده تعریف د هغې د ویلو طریقه د هغې حکم. امید لرم تاسو پوه شوي. الله دې موږ تاسو له د قرآن مجید د صحیح وینا توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.